أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان او نلی جائز لمؤمن د یو مؤمن د پارا ان یقتلا چې قتل کی او وجنی مؤمنا بالمؤمن الا خطأ مگر په خطای سرا ومن قتل او چا چې او وجلو مؤمنا بالمؤمن خطأ په خطای سرا فا نو پدی قاتل باندې د فا معنا د فعليه فا نو پدی قاتل باندې تحریر رقبتنا آزادول د غلام مؤمنه مؤمن دی ودیه او خون بهادا دیت دی مسلمه سپارل شوی الی اهله وارثانو د مقتول تا الا ان يصدقوا مگر کماف کی دا وارثان دا دیت فإن كان پس کچرتو دا مقتولو دا وجلې شوی من قوم داس قومنا عدوین چې دشمنو اغا لکم استاسو وهو او دا وجلې شوی پخپلا مؤمنو فا نو پدی قاتل باندې بیا تحریر رقبه آزاد ول د غلام دی مؤمنه مؤمنو بیا په دیت نه و ان کان او کچرتو دا وجلې شوی من قوم داس قومنا بینکم چې تاسو په میس کې و بینهم او داغي په میس کې میثاق لوزو واحد شوی و چې دیو بل سره به جنگ نکو فا نو پدی قاتل باندې بیا دیت خون بها دا دیت ته مسلمه سپارل شوی الی اهله وارثان د مقتول تا وتحرير رقبه او آزاد ولد غلام دی مؤمنه مؤمنه فمن لم يجد فسياچ انمندل غلام فصيام فا نو پدبانی صيام روجي دی شهرين دو میاشتې متتابعين پر لپسې توبه من الله اسانتیا د الله د طرفنا دا توبه مفعول له دی لازم کړي الله پاک دا کار ستاسو د توبې د پاره ولی توبتن د پاره د اسانتیا من الله د الله د طرفنا توبتن د پاره د اسانتیا من الله د الله د طرفنا وکان الله او دی الله پاک علیمن پو پارسو حکیم حکمتون والا ومن يقتل او چا چې قتل کو مؤمنا یو بل مؤمن متعمدا نقصتا فجزاؤه نو سزا دی قاتل جهنم دی خالدن ډیر مدبوی دی فیها پدی جهنم کې دلته د خالدن مراد ډیر مدده همیشه معنا به الکو چې سره ابدن خالدن ډیر مدبوی دا قاتل فیها پدی جهنم کې وغضب الله او غضب کړي دی الله پاک په دمانه ولعنه او لعنت کړي الله په دمانه واعد له او تیار کړي دی د لپاره عذابا عظیما عذاب لوی شان والا یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو اذا ضربتم کلا چې سفر کوي تاسو فی سبیل الله پلار د الله کې فتبینوا نو تحقیق کوي د خبر معلومات په صحیح طریقه کوي ولا تقولوا او موای تاسو لمن اغچاتا القا چې پیش کی تاسو ته القا چې پیش کی الیکم تاسو ته السلام اسلام کلمه د اسلام نو دا ورته موای چې لست مؤمنا نه ته مؤمنو بس یو سړي کلمه ویلا باطن دا الله ته پاواله دی ظاهر کې د مسلمان شو تب تغونا لټوي تاسو ارز الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیوي فعند الله پس د الله سره مغانم کثیره غنیمتونه ډیر دي کذالک دقشان کنتم وای تاسو من قبل فخوا فمن الله پس احسان کو الله پاک علیکم پتا سبانی چې په اسلام باندې کلکړی فتبینوا نو تحقیق کوي ان الله یقینا الله پاک کانا دې بما پاک سمانی تعملون چې تاسو کوي خبيرن خبردار لا یستوی القاعدون ندی برابر ناس من المؤمنین د مؤمنانو نا غیر اولی الضرر چې ندی خاوندان د عذر والمجاهدون او جهاد کون کی فی سبیل الله فلار د الله کی باموالهم پخپل مالونو سرا وانفسهم او پخپل ځانونو سرا یو هغه مؤمنان دي چې هغه بغیر د عذر نه ناست او جهاد نه کوي دویم هغه دي چې هغه جهاد کوي الله فرمایي دا برابر فضل الله
غرواله ورکړي الله پاک المجاهدین جهاد کوونکو ته باموالهم په خپل مالونو سره وانفسهم په خپل ځانونو سره پچا باندې غرواله ورکړي علل قاعدین پاغ ناس تو باندې درجتن په درجه سره درجتن په فضیلت سره وکلن او د هر یو سره وعد الله وعد کړي الله پاک الحسنا د جنت وفضل الله او غرواله ورکړي الله پاک المجاهدین جهاد کوونکو ته علل قاعدین پاغ ناس تو باندې اجرا عظیما په اجر ډیر لوی سره دو قسم مسلمانان دي یو هغه چې هغه د عذر د وجنا ناس یو جهاد لنشتله معذور دي یا نور څه عذر دي او دویم قسم هغه دي چې هغه د عذر نه بغیر ناس کم چې د عذر د وجنا ناس دي د غید او د مجاهدینو بیان پدې کې وشو چې درجه تن یو خاص قسم درجه مجاهدینو ته پاغوبانی حاصل ده او دویم قسم هغه ناس دي چې د غید عذر نشته اسناستي نو د غی بیان دادي چې اجرا عظیما دغه خلکو باندې مجاهدین په اجر عظیم سره اوچت درجاتنا دا د اجر عظیم نه بدل دی هغه اجر عظیم څه شی دی درجاتن چې ډېری درجې دي منه د الله د طرف نه یا مفعول به دی ورکی با الله پاک دی لا درجاتن ډېری درجې منه د خپل طرف نه ومغفرة او بخنه به ورکی ورحمت او رحمت وکان الله او دی الله پاک غفورا بخون کې رحیما رحم کون کې